बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रानों को तुनको ज़ेम के ज़रखान और तासो गोरे क्राइम कहानी सो रोज़ुना तासो बस सोशल मीडिया बांधे बगोरे ची द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमएनए द शादनाना गुलजार और द बड़बेर एसएचओ अब्दुल अली उर्फ गब्बर सिंह पवंस के चिकम सर जंग रवान दे खो द्वी सर खबरों न पहला द एमएनए शानदाना गुलजार द वीडियो लग उगोरे और वोरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द एनएटी स्टोर मशरान टोरू कशरान जमा सलाम زمانم شانانه گلزار دی زه د ان 80 ام ان ای یم تاسو خو خبر یې چې مونږ دی وخت سړک بند کړی دی کوارټ روډ هم بند کړی دی ال چې د اس ایچ او چې کوم د بډبېری تاڼې دی عبدالعلی عرف گبر سنگ د چې کوم زنانو سره ماشومان سره مشران سره ظلم شروع کړي دریو میاشتونه چې کوم غبن شروع شوی چې کوم غلا شروع شوی د مونږ خلاف ولاړ یو مونږ های کورټ کې انکوایري شروع کړې ده مونږ سیشن کې هم کړې ده نن چې کوم خلک غواړي چې هغه आवाज دی واوریدلی شي چې چا ځامنې بوتلې دي چې چا گاډي بوتلې چا کورونه مات کړي دي چا سولرې مات کړي چا باندې نقلي کیسونه کړي دي آیسونه په چولې دي چا نه پیسې اغستې دي 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए زیاتې چې چا سره ثبوت شته زه خپل اجره کې ناست یم د گلزار خان اجره د اجره ترازه زه در سره ګارانټي در کوم چې ته د کمې پارټې ته شیعه ته سنی ته مسلمان کافر دې کې زما کار نشته زما کار نه مسلمانو پښتون سره دی چې چا سر جاته کیږي هغه تاسو کیږي با زستاسو انتظار کوم نن ټول زوجره کې ناشته ما چې کم ثبوتونه دي کم شکایتونه چانه ټلیفون وړي دي شانه گاډي راځي مونږ ته وینا کوي مونږ سره پیپل والا خلک هم ناشتي نون والم اے ان پی والا جمعیت والا دارور ولی خور ولی خبره دا پی ټی آی سیاست نه دی روان دا د مسلمانی جنگ دی او تاسو به دې کې ځان لودريږي با راځي رپورټونه راکې او ان شاء الله چې دا سړی مولر نه کو نو بیا به یا د حلقه کې دی یا به زیمه یا به مسلمانی وي او یا به کفر او مونږ کفر نه منو نه کفر سره ودرېږو پاکستان همیشه زنده باد د حواله سره زه د صوبې سینیئر صحافي او د جنگ گروپ ریزیډنټ ایډیټر ارشد عزیز ملک صاحب سره ناستم دینه وختونه کوي سر تاسو د شزونه ګوره د تاسو سیاست لحاظ سره د پولیس لحاظ سره په کم نظر ګوره سر دا کم سر جنگ چروان یو کیسر صاحب زه خو پهله دا تاسو کوم چې د حکومت د چا دی حکومت خو د پی ټی آی دی او دا ایم ان ای چې کوم دی دم پی ټی آی دی نو زه په دې نه پوهېږم چې د خپل حکومت خلاف احتجاج کوي لګیا دی او که وي خبر دادا چې ګورئ حکومت یو کس مقرر کو که څه شکایت وي په کار دا وه چې د افیشلی یو لیټر به لیکلی وه او هغه لیټر باندې به د انکوایري دپاره لیکلی وه چې د انکوایري وکړي اوس که دا خو ماته داسې ښکاري چې لکه ایم ان ای صاحبه چې کوم دی هغه بېبسه ده او حکومت ستا خپل لی ته وزیر اعلی ته ووایه ته چې کوم دی منسټر ته ووایه ته آی جي ته ووایه چې بی څه سپیسیفیک یو کمپلینټ وي هغه باندې ته خبره کولی شي چې دا واقع شاید په دې انکوایري وکړي او دی چې کوم خبره کوي لګیا دی چې د پوره حلقه کې دی چې کوم دی راځي کورونو ته دننه راځي زما نه د خیال چې داسې څه واقع شته یو نیم به واقع وي خو لکه هغه هم په کار دا دی چې دا خو مونږ ون سایډډ یو تپوس کوو لګیا یو ون سایډډ یو مونږ ته پکچر را روان دی دا زما حساب سره دا سیاسي مداخلت شوه پولیس کې دننه ټیک ته یو پولیس افسر چې کوم دی د هغه ډیوټي ولګېدو هلته چې کوم دی مونږ دا ګورو چې پېښور کې تاسو وګورئ نو بډبیر او دا علاقه چې کوم دی که نه دلته کرایم ډېر زیات دی دلته چې کوم دی که هر څه واقعات دې ځای کې به کېږي مړی کېږي دلته ډېر زیات هغه دي نو دلته خلکو دا هغه وه چې دلته یو تکړه افسر راشي چې هغه د امن و امان کنټرول کی هغه اوس یو تکړه افسر راغلو نو هغه کې هغه هر چا باندې لاس اچي لګیا دی دلته څه خلک داسې دي چې هغوی لاړل ایم ان ای ته وویل چې بھائی داسې یو سړی راغلی دی او هر څه هغه بند کړي تاسو وګورئ چې د دې حکومت دی او دوی هلته روډ بند دی پرونه 15 غنټې روډ بند کړی دی امبولانس پکې ولاړو ماشومان پکې ولاړو زنانه پکې ولاړو یعنی هر قسمو چې کوم دی ټرانسپورټ کې خلک ناس وو 15 شپږ غنټې خلک خوار شو دلته لکه دا د حکومت کار دی سر دغه سی بیا نن د اس ایچ او په حق کې او ریلی شوی د په کوارټ روډ باندې په سونو زرګونو خلک پکې داغي یو خبره وا چې یار دا خو ایم ان ای د علاقې کې د بجلی نظام ټیک کی د سوی ګیس نظام د ټیک کی او چې یو اس ایچ او پسې لګیدل دا ټول خلکو چې نن کم خلک راوتی نو یوي چې اس ایچ او ډېر ښه کار کوي په صوبې په تاریخ کې سر زه خو پهله ځل انم چې یو آی جي دی چې د صوبې کې پهله پاتم نه دی پنجاب کې پاتې دی خو هغه پهله ځل تاسو ته نه ښکاري چې پهله ځل یو آی جي دا فیصله وکړه چې نه زه پریشر کې نه راځم د ایم ان ای
کیږي چې الزام ثابت شي نو بیا به اس ایچ او ته سزا یاسر ملاوي صاحب داسې دی چې لکه دا خو یو روټین دی که نه چې مثال خبره چې یو واقعه وشوه ته وایې چې دا غلط واقعه شوی دی پولیس پکې چې کوم دی زیاتي کړی دی یا پولیس چې کوم دی خپل اختیارات غلط استعمال کړي دي نو ته به چې کوم دی طریقه کار دا وي چې لکه ته به یو کمپلینټ ورالو ته دا هغه چې کوم دی ریټرن کې هغه کا او آی جي ته ولیکه CCP ته ولیکه او د هغه انکوایري پکار دی ګوره دا MNA MPA څوک دي دا خلکو الکټ کړي نه دي چې خلکو الکټ کړي دي که تا ته څه کمپلینټ راغلی دی پکار دی چې ته په انکوایري وکړه اوس انکوایري نه بالا چې ته دا خبره کوې چې بھئی دی راځي او کورونو کې واده کېږي او دی دننه راځي زما نه ده خیال چې څوک دومره کم عقل به چې هغه یو واده کور کې به دننه لاړ شي او ټیک دا چې څه کمپلینټ راغلی وي هغه کمپلینټ باندې به کاروایي کوي زما خیال دا چې ګورئ هغه MPA مشته که نه علاقه کې نو هغه MPA څه شو زه خدا ته پوس کوم چې به MPA ته هم پکار دی که نه چې هغه راشي مخې ته خبره وکړي خبره جایز وي الله او جایز خبره دا نه دی ګوره چې سبا زه وایم چې کیسر صاحب باندې زما دا الزام دی سبا کیسر صاحب گرفتار کړي داسې نه کیږي لکه یو الزام ولګي یا FIR وشي هغه نه پس کاروایي وشي MNA صاحب ته پکار دا دی چې خپل حکومت ته او د خلکو ته مسلې نه دی جوړي او که دې افسر کې څه مسله وي SHO کې مسله وي نو پکار دی چې یو هغه باندې یو انکوایري کینی هغه انکوایري کې که مثال خبره چې هغه کنفرم شي چې او دې دا غلط کار کړی دی زما خیال دی چې بیا ورته سزا پکار دی او که داسې نه وي بیا MNA صاحب ته پکار دی چې هغه استعفا دی ورکړي بالکل سر خو زه هم دغه خبره کوم چې لکه تاسو دا نه ګڼئ چې پهله ځل داسې کار وشو دلته خو همیشه داسې کېږي فرض کړو MNA څه چې یو ناظم کونسلر هم د چا خلاف اوس پریږي کې داسې یو واقع شوی وه څوک شکایت وکړي نو فوراً به دی SHO سسپینډ کوو پهله ځل IG صاحب چې کوم دی ډېره ښه فیصله نه ده کړې چې هغوی چې نه زما خیال دی ګوره یو خو ویډیو راشي که نه مثال خبره چې یو سړی ولاړ دی او پولیس ولا راله وال ټکولی شروع کو یا مطلب گرفتار یې کو ډېر هغه ووالو نو هغه فوټیج راشي فوراً هغه فوټیج چې راشي نو هغه کې صفا پته لګي چې دا واقع وشو نو پکار دا چې MNA صاحب هم فوټیج وروړی وه که نه هغه فوټیج کې بیا فوري طور باندې چونکې د خلکو رد عمل را رواني خلک غوسه نو IG بیا دا چې فوري سسپینډ کړي ټیک ده یو داسې واقع چې زه وایم چې دا زما کور ته راغلی وه او یا ما سره زیاتي کړی زه واله ما سره هېڅ ثبوت نشته هغه کې بیا به ته انکوایري کې انکوایري نه پس به ته سزا ورکې داسې به ډایرکټ ته سزا نشي ورکولی فرض کو سر دی کې چې کوم انکوایري د هغې هم نن ټایم پوره کېږي SHO باندې څه ثابت نشي بیا به MNA څه زما خیال دی چې بیا د MNA صاحبه چې کوم دی زه خو یم چې پکار دی چې استعفا ورکړي او که استعفا نه هم معافي ته خو دې وغواړي که نه بھئی یو کس باندې تا دومره غټ الزامات ولګول که الزامات ثابت نه شو نو بیا به ته څه کوې سر تاسو ډېر وخت نه صحافت کیې تاسو چرته مطلب IGs بدلیږي DIGs بدلیږي دومره غټ احتجاج په سوشل میډیا او په روډونو تاسو پهله چرته د SHO یا دا واقعي دا خبره یو نوې خبره ده چې لکه افسران خو بدلیږي را بدلیږي یو SHO دپاره دا خلک ووتل حالانکه SHO سره خو چا لګي نه او SHO خو مطلب څوک هم پروا نه کوي خو لکه دا بډبیر خلک ووتل د دې مطلب دا دی چې SHO صاحب سره زیاتي کېږي لګیا دی او دا چې کم دی پکار دا دی په دې کاروایي وشي او که هغه کې ثابت شي نو بیا د کاروایي وکړي که نه پکار دی چې بیا دې دا کیس ختم کړي مهرباني سر